سبا ځکه بدی کې الله رب العالمین د سبا یو خار چې دا په یمن کې دی نو دا هغه د اهل او د اوسیدونکو داغي واقعا او قصه را نقل کړي ده چې الله رب العالمین په خپل انعامات کړیو او دوی داغي ناقدری او ناشکری وکړه نو په اخر کې هغه ټول نعمتونه هغه ته نسلب شو نو ځکه سورۃ ته ویل کېږي سورۃ سبا دا مکی سورۃ ده قبل الهجرت د دین نزول شوه ده نو هغه درې مضامین د توحید د رسالت او د بعث بعد الموت دا به ډېر په مدلل انداز باندې بیان شوی دي او ټول دلایل عقلیه نقلیه هغه الله رب العالمین په دې باندې را نقل کړي دي د حضرت سليمان علیه السلام او د حضرت داوود علیه السلام داغي واقعا به الله رب العالمین را نقل کړي دا او بیا د هغه کفارو چې چا د الله رب العالمین ناشکری کړي دا او ناقدری کړي دا په باغی باندې چې کوم سزاګانې او عذابونه راغلي دي او خلاصه د صورت دا ده چې دا نفي د شفاعت قهري ده چې څوک کوئی چهره بوتان معبودان باطله به موږ د الله رب العالمین نخلاصي یا څوک د ملائکه عبادت کوي او یا څوک چې کوم د ستورو عبادت کوي نو الله رب العالمین فرمایي چې دا ټول زما مخلوقات دي او دا الله مخلوق دا الله د ارادي او دا الله تعالی د حکم نه بغیر هغه یو عمل هم هغه نشي انجاموله د دې صورت رب د ما قبل سره الله رب العالمین د هغه صورت په آخر کې الله رب العالمین موږ ته حکم وکړو چې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اے ایماندارو مسلمانانو د الله نه ویریږئ او تاسو چې کوم نه صادق کلام کوئ د رښتیا او کلام او غلط کلام هغه چې کوم نه تاسو مکوئ ولتم د تقوا د الله رب العالمین حکم دی او دلتم د الله رب العالمین حمد او داغه تعریفونه چخکه تبر ټول نظام او دا ټول کائنات دا د الله رب العالمین تعریفونه باندې قائل دی او بیا د الله رب العالمین داغه قدرتونو داغه به بیان دی الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات والحمد و تعریفنا و ثناګان الله رب العالمین لري حسي الله پاک چې داغه لپاره ټول هغه سيزونه دي چې هغه په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي ملکا وخلقا وعبيدا او خاص د الله رب العالمین لپاره حمدونه دي په آخرت کې التبم ټول مسلمانان هغه د الله تعالی په حمد باندې مشغول وي او دغه الله رب العالمین چې دی هغه د حکمت خاوند دی او خبردار دی په هر یو شی باندې یعلم ما یلج فی الارض عموم د علم د باری تعالی دا دی چې الله رب العالمین پیژني ټول هغه سيزونه چې هغه داخليږي په ځمکه کې یلج فی الارض ولج یلج داخلي دوی لکه باران د برنه نازلېږي او ځمکه د وردن کېږي ها نو الله ته پته چې سونه باران وشو او سونه بکیږي او څومره یعنی باغی باندې چې کوم دې زرغونه کیږي دام الله تعالی علم وما يخرج منها او هغه چې راوزي د دې ځمکې نه چې کوم نباتات ته نبي راوزي هغه د الله په علم کې دي وما ينزل من السماء او هغه چې را نازلېږي د طرف د اسمان نه د اسمان د طرف نه را نازلېږي یا وحي راځي او یا قران نازلېږي او یا چې کوم دنو هغه علوم د وحی راځي وما يعرج فيها او هغه چې خيجي په طرف د اسمان باندې اعمال صالحه کم قبليږي الیه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نو الله تعالی فرمایي دا ټول سيزونه زما په نوټس کې دي وهو الرحيم الغفور او الله رب العالمین رحم کوونکی دی په خپل مخلوقات باندې او مغفرت کوونکی دی هغه لرا وقال الذين كفروا دا شکایات دي داغینا چې دومره الله چې هغه د حمدونو د مجدونو د بزرګۍ مالک دی لیکن پاغي باندې د کفارو داغي اعتراضونه دي کله وی قیامت نه منو کله وی الله ته پیشي نه منو کله وی د الله تعالی وحدانیت نه منو وقال الذين كفروا او ويل به کفارو چې کافرانو او مشرکان دي چې نه برازي مونږ قیامت اعوذ بالله قیامت نشتا تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلا ولندا قیامت برازی ہے بلا ان تاتیکم او رسل لتاتینکم او زمان قصی په پروردگار خپل باندې چې ضرور برازی قیامت تاسو ته او حس پروردگار چې هغه عالم دی په غیب باندې دا عالم الغیب دا ربی د بار صفت دی لا يعذب عنه مثقال ذره
لا يعزب معنا لا يغيبه نه پټیږي د الله رب العالمین نه هغه مقدار د ذره برابر نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې او نه وړو کې د هغې نه او نه لوی د هغې نه الا فی کتاب مبین لیکن دا ټول په لوح محفوظ کې موجود دي واضح کتاب هغه د الله رب العالمین هغه علم الهي دی او دا ټول اعمال چې لیکل شوي دي نو بیا به الله تعالی د هغې بدله ورکوي هغه بدلې والا ورځ چې د هغې ته وي قیامت نو تاسو څنګه انکار کوئ د دې نه دې لپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین هغې خلقو ته چې هغې ایمان راوړی دی او اعمال صالحه اختیار کړي دي نو دغه خلق چې دی د هغې لپاره بخشش د جانب د الله رب العالمین نه او د هغې لپاره روزي د عزت ته والذین سعوا فی آیاتنا هغه وعد دا وعید دی هغه تبشیر او دا تخویف دی هغه کسان چې هغې محنتونه کوي سعوا کوششونه کوي فی آیاتنا معنا فی ابطال آیاتنا په باطل اولو د آیتونو زمون کې قرآن باندې اعتراضونه لګوي او هغې باندې شبهې کوي په دې حال کې چې دوی عاجزه کوونکي دي مونږ لره معاجزینه یعنی فی زعمهم د دوی خیال دا دی چې الله تعالی او د الله دین له به مونږ شکست ورکوو الله تعالی وی نشي ورکولی دغه کسان چې دي د دوی دپاره عذاب دی من رجز علیم من رجز د هغه ناکاره عذاب نه علیم چې ډېر دردناک دی ويرى الذين اوتوا العلم الذي او عالمان دي هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغې ته علم ويرى یو رؤیت بصري دی یو رؤیت قلبي دی دا هغه رؤیت قلبي دی چې په معنا د علم سره دی یعنی ويعلم او عالمان دي هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغې ته علم الذي انزل اليك من ربك چې هغه کتاب چې را نازل کړی شوی دی په طرف ستا باندې د جانب د پروردګار ستا نه هو الحق چې دا کتاب حق دی نو اهل علم په دې باندې پوهېږي جاهلان خو دې نه انکار کوي الله تعالی وایي مشرکین خو اهل علم او اهل ایمان په دې پوهېږي چې دا حق کتاب دی او هدایت کی دا کتاب په طرف دا غلارې دا غزاد باندې چې غالب دی او سایل شوی دی وقال الذين كفروا دا بیا د هغې نه شکایت دی د بعد الموت نه انکار کوي کفار او مشرکین او پیغمبر علیه السلام متعلق به وی تاسو ته مونږ یو سړی وښیو چې ګوره هغه سړی خلکو ته دا خبرې کوي وایي چې تاسو ریزه شئ او ټوکړې شئ نو دوباره به بیا ژوندي کېږي یعنې بیا به ستاسو بعد الموت کېږي وایي دا خو چې کوم دی نو د منلو خبره نه ده نو دوی چې کوم دی په بعد الموت کې په هغې کې شکوک او شبهات کوي او دارنګې په توحید کې هم شکوک او شبهات کوي نو دا شکایت دی د هغې نه یو حق خبره او یو مدلله خبره او د هغې نه انکار کول بې دلیله وقال الذين كفروا او ویل به هغې کسانو چې کافران دي آیا مونږ وښایو تاسو ته داسې یو سړی چې هغه خبر درکوي تاسو ته اذا مزقتم چې په هغه وخت کې چې کله تاسو ټوکړې شئ کل ممزق په کامل ټوکړې کېدو سره نیست او نابود شئ او خاورې شئ نو څه وایي انکم لفی خلق جدید په تحقیق سره تاسو په هغه پیدایش نوي کېږئ بیا به ژوندي کېږئ او بیا به الله ته پیش کېږئ افترا علی الله کذبا افترا اصل کې دی افترا یو حمزه بابي ده او یو حمزه استفهامي ده خو حمزه استفهامي پاتې ده او هغه بابي حذف شوې ده آیا دې جوړې په الله رب العالمین باندې دروغ ولره او کنه دې په د باندې لیونتوب نعوذ بالله وي دروغ وي او کنه سي لیونې دې دماغ خراب شي الله تعالی فرمایي بلکې هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې نو دوی به په عذاب کې وي او دوی په هغه ګمراهۍ کې دي البعید یعنې البعید عن الحق افلم يروا الى ما بين ايديهم آیا پس نه ګوري دا کافران او دا مشرکین هغه سیستا چې کوم په مخکې د دوی باندې او هغه چې کوم وروستو د دوی نه دی چې هغه اسمانونه دي او یا ځمکه ده الله وي تاسو اسمان ته وګورئ ځمکې ته وګورئ او ما فیهما چې کوم تاسو په نظر راځي یا نه راځي او یا ستاسو نه وړاندې دی یا ستاسو نه چې کوم دی نو هغه وروستو دی الله تعالی وي تاسو دې نه زما قدرتونه او زما خدایي هغه نه معلوموي ان نشأ نقصد بهم الارض الله وی کچره وګواړو مونږه نو دنه بکو دوی لره بسمکه باندې لکه قارون چې بسمکه وردن نه کړو دوی چې د بعد الموت نه انکار کوي او د الله تعالی حکمونه ټکراوي دوی دو سردام کولې شم او یار ارتا وکومږه په دوی باندې هغه ټوکله د اسمان نه داسې आवाजات په دبر نه راولم
ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب فتحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخا نښه د قدرت د الله رب العالمین دا د هر هغه بنده دپاره منیب یعنې رجاع الی الله تعالی چې هغه رجوع کوونکی دی په طرف د الله رب العالمین باندې. کفار خو ترې عبرت نه اخلي او الله تعالی وایي چې کوم زما منیب بندگان دي نو هغه ترې عبرت اخلي. الله تعالی منیب بندگان لکه حضرت داود علیه السلام زما په منیب بندگانو کې وکړه لکه چې هغه ما ته رجوع کوونکی و نو الله تعالی د هغه پیغمبري او الله تعالی د هغه معجزې او د حضرت سلیمان علیه السلام هغه معجزې هغه ذکر کړي او دا ورته ښایي چې نبوت او رسالت چې دی نو دا څه نوی څیز نه دی. الله تعالی مخکې هم پیغمبران رالېږلي ولقد آتینا داود منا فضلا او خامخا په تحقیق سره ورکړی موږ حضرت داود علیه السلام ته د خپل طرف نه مهربانۍ لره. الله وی دې ډېر مهربانو یو خو اواز ډېر ښکلی و لحن داودي نو هغه لحن داودي داسې و چې زبور تلاوت به یې کو مارغان هغه به ورته په هوا کې ودرېدل او غرونه به ورسره هم د هغې تلاوت کو او دغه شان الله رب العالمین له کتاب ورکړی و زبور الله له نبوت ورکړی و الله له بادشاهي ورکړی وه نو دا ټول فضل دی که نه. یا جبال اوبي معه یعنې وقلنا الله یې مونږ ویلي دې غرونو ته چې ای غرونو اوبي معه یعنې سبحي معه دا تسبیح وایې سره د حضرت داود علیه السلام نه چې کله دې تسبیحات وایي د الله پاکي بیانوي او د زبور تلاوت کې تاسو یې ورسره وایئ نو داسې یو سریلی اواز به شروع شو چې مخلوق به هغې ته حیران و ځکه غرونه هم لګیا دي مارغان هم لګیا دي داود علیه السلام هم تلاوت کړي. والطیر یعنې وسخرنا الطیر او تابع کړو موږ د هغه دپاره د مارغانو لره وألنا له الحديد او نرم کړی و موږ د حضرت داود علیه السلام دپاره د اوسپنې لره. دا اوسپنه دا داسې وه لکه د وړو په شان لکه د وړو نه خلک کله یو شی جوړوي کله بل جوړوي داود علیه السلام به دقه شانتې تاووله راتاووله وی چو عنایت قادر قیوم کرد در کفی داود آهن موم کرد چې قادر قیوم ذات عنایت او مهرباني وکړه نو د داود علیه السلام په لاس کې هغه اوسپنه چې وه نو د هغې نه موم جوړ شو د مومباتۍ په شانتې او د موم په شانتې هغه نرمه شوه. نو وألنا له الحديد ان اعمل سابغات الله تعالی وقلنا له مونږ ویلو حضرت داود علیه السلام ته چې ته جوړوه سابغات یعنی دروعا کواملا هغه زغرې پوره پوره سابغات دروعا کواملا داسې زغرې جوړوه چې هغه پوره پوره زغره وي د اوسپنې قمیص او په جنګ کې په کار باندې راځي. د دې آغاز د دې صنعت چې دی نو دا حضرت داود علیه السلام کړی دی. وقدر فی السرد او روایاتو کې راځي چې الله رب العالمین دا مهرباني وکړه رسول روان دي چې واصلنا له عین القطر نو د تانبې چې کوم دی چینا هغه الله رب العالمین وبیوله نو درې ورځې لګاتار مسلسل لکه څنګه چې اوبه بهیږي نو دقه رنګې د تانبې چینه بهده او د هغې نه داود علیه السلام حسب ضرورت چې کوم دی نو هغه خپل هغه استعمال وکړو. ان اعمل سابغات چې جوړوه ته هغه دروعا کوامله هغه کاملو زغرو لره وقدر فی السرد او ته اندازه کوه په جوړولو او په هغه کړو د هغې کې سرد لکه مثال په طور زنځیر دی نو د هغې دا کړی دي نو هغه د اوسپنې قمیص دی به جوړو نو د هغې دا والونه او د هغې دا کړی چې وي الله تعالی ورته وي دا په یو اندازه باندې کوه. اندازه څه مطلب چې نه ډېرې کولاو وي او نه ډېرې یو ځای وي ځکه چې ډېرې کولا وي نو بیا خو د تورې ګزار د هغې په منځ کې لګېدی شي او انسان ته نقصان رسېدی شي او چې ډېرې یو ځای نو بیا هغه چا چې اغوستی کم سپایي او کم مجاهد هغه ته بیا تکلیف دی نو داسې لږ د اعتدال نه کار اخله. وقدر فی السرد او ته اندازه لګوه په هغه کړو د هغې کې نه ډېرې ارضې او نه ډېرې تنګې. واعملوا صالحا او عمل کوئ تاسو هغه نیک عمل لره انی بما تعملون بصیر ولسلیمان الریح یعنی وسخرنا لسلیمان الریح الله دا ټول زما پیغمبرانو هغې له ما حکومتونه هم ورکړي وو هغې له ما نبوت هم ورکړی وو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دواړه څیزونه میلاو شوي دي نو تاسو په هغې باندې ولې معترض یې داسې نوی شی خو نه دی
مطابق کړو موږ حضرت سليمان عليه السلام د پاره هوا لرا غدوها شهر ورواحها شهر چې د سبا په وخت کې هغه تلل داغي د یو میاشتې او د بیګا په وخت کې هغه تلل داغي د یو میاشتې نو سار کې به د یو میاشت مزل کو او ماقام کې به داغه تخت په هوا باندې تو او د یو میاشت مزل به کو. نو تاریخي روایتو کې راځي چې سليمان عليه السلام پای تخت جو دا دمشق نو د دمشق نه بسار را روان شو او چې غرمه کېده به نو دی به استخر ته را رسېدلی و. دا د روم دا د هغې یو ښار دی، دا د یو میاشت مزل او چې کله بیا د ماسپښین نه پس به د استخر نه را روان شو هلته به یې غرمه آرام وکړو. هغه د هغه وزیرانو مشیرانو نو ټول تخت به بیا په هوا باندې را روان شو. نو چې ماښام کېده به نو شپې به کابل ته را رسېدلی و افغانستان ته. ځکه په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت و. نو په هغې کې به الله رب العالمین ورله دا انتظامات کړي وو. غدوها شهر ورواحها شهر واصلنا له عين القدر. اصلنا معنا عذبنا او بیولې و مونږ د هغه دپاره ویلي کړی و مونږ د هغه دپاره. اضابت ویلې کېږي ویلي کولو ته، یا اصالت معنا روانول. روانه کړی وه او ویلي کړی و مونږ د هغه دپاره هغه چینه د تانبې عین القطر. قطر ویلې کېږي تانبې ته او عین چینې ته ویلې کېږي. ومن الجن من يعمل بين يديه او بعض داغ جناتنا هغه څوک چې هغې به عملونه کول او محنتونه به یې کول په مخکې د سلیمان علیه السلام باندې په حکم د پروردګار د ده سره. ټول جنات الله رب العالمین د هغه دپاره مسخر کړي وو. لوی لوی بلډینګونه، لوی لوی آبادي، د بیت المقدس تعمیر دا به په دغه پیریانو باندې کول. ومن یزغ منهم عن امرنا او هر هغه څوک چې هغه به کوږ شه په دغې پیریانو کې د هغه حکم زمونږ نه. الله وایي چې ما خو ورته وایي چې سلیمان علیه السلام د هغه تابع شئ، خو که کوم پیری به داسې وو چې هغه به د حکم اتباع ونه کړه او سرکشي به یې وکړه. لکه څنګه چې په انسانانو کې ځینې خلق د الله تعالی د حکم نه سرکشي کوي، نو دغه رنګې پیریانو کې هم په چا سرکشي وکړه نو نذقه من عذاب السعیر. سکوو مونږ په هغه باندې د هغه عذاب د اور نه. نو یا خو عذاب السعیر نه مراد د آخرت هغه دی، لکه څنګه چې کافرانو دپاره الله تعالی وي آخرت کې به وله سخته سزا ورکوم. نو چې کم کافران پیریان دي او نافرمانه دي الله وي هلته به وله په اور باندې سیزم. او یاد بیم قول دا دی من عذاب السعیر، دا د دنیا معامله ده. سلیمان علیه السلام هغه ته الله رب العالمین دا اختیارات ورکړي وو. نو بس فرشتې ته به یې حکم وکړو او ویې شابه چې کوم دی نو دا جن دا راګیر کا. نو بس هغه سره به د اور کوړه به ورسره په لاس کې وه. نو چې هغه به وله را پرېښوده نو یا به قتل شو یا به لیونی شو او یا به چې کوم دی نو هغه یعنې هلاک شو. نذقه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیلا. اوس الله وی دغه پیریانو به د سلیمان علیه السلام دپاره مسخر وو. بلا بلا کارونه به یې کول. محاریب به یې جوړول. محاریب جمع د محراب ده. محراب معنا لوی بلډینګ او لوی عمارت. نو غټ غټ عمارتونه دا به دې پیریانو جوړول. او تماثیل جمع د تمثال. تمثال ویلی کېږي مجسمې ته. نو لوی لوی صورتونه او لوی لوی مجسمې دا به یې جوړولې. ځکه د سلیمان علیه السلام په وخت کې په مجسمو جوړولو باندې پابندي نه وه. دا شریعت سلیمانی دی او زمونږ په شریعت محمدي کې بیا په تماثیلو باندې پابندي ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله المصورین والمصورات، چې څوک تماثیل جوړوي په هغې باندې د الله رب العالمین لعنت دی. او وجفان کالجواب، جفان جمع در جفنتون او جفنه ویلی کی کاسې ته. نو جفان دې پیریانو به غټې غټې کاسې جوړولې. ها لوی لوی خانکونه به یې جوړول. څومره لوی وي کل جواب، لکه سم د حوس په شانتي وو. دا به ویږي نو دا ډنډ دی ډنډ. نو 1000 کسان دا په یو ځای باندې په هغې کې ډوډۍ خوړل. ها نو دا به یې جوړول. او وقدور الراسیات، قدور جمع ده د قدر. قدر ویلی کېږي دیګ ته. نو دیګونه به یې جوړول. خو دا زمونږ دیګونه نه چې نهی کاکا یې په اوږه باندې اوچت کي او بل خوا یې ویسي، بلکې راسیات هغه په ځای باندې کلک پاخه ولاړ وو. یعنې راسخات هغه کلک په ځای باندې ولاړ وو، د وړو قابل نه وو او بس په یو ځای باندې پراته وو
او چې هغې ته به څوک ورختل نو په اندرپایي باندې به ورته ورختل ښه هغې ته یې پوړی کړې وي او په هغې کې چې کوم دی نو دومره غټ غټ خوراکونه انتظامات ذکر سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا باندې حکومت و بیا پیریان او انسانان او وحوش او طیور او بیا د هغه فوجونه او د هغه پولیس نو بعض تاریخي روایاتو کې راځي چې 9 لکه دیګونه یې جوړ کړي وو 9 لکه او بیا په یو دیګ کې وی په هغې کې بعضې کې راځي چې 9 او بعضې کې راځي چې 10 کوخان دا په یو دیګ کې راتلل نو دا لویه بادشاهي وه د حضرت سلیمان علیه السلام الله رب العالمین فرمایي چې حضرت سلیمان علیه السلام له دا ټول طاقت چې ورکړی و او دا ټول حکومت چې ورکړی و الله تعالی فرمایي دا علما ورکړی و وسخرنا لسلیمان که څوک وي پیغمبران دا چې کوم دی نو معبود دي د هغې ته د عبادت نسبت کوي الله تعالی وایي نه هغې خو مؤثر نه و هغې له خو دا اختیارات او هغې له خو چې کوم دی نو دا یعنې ترکیب ما ورکړی و نو فرمایي یعملون له ما یشاء من محاریبا عمل بکو دغې جناتو د حضرت سلیمان علیه السلام دپاره د هغه په اډر باندې هغه چې د به غوښتل من محاریبا چې هغه لوی لوی بلډینګونه وو لوی لوی چې کوم دی نو هغه عمارتونه به یې جوړول او دارنګې لوی لوی مجسمې وي او داسې کاسې وي کل جوابې لکه په شان دي د حوضونو غټې غټې کاسې وقدور الراسیات او داسې دیګونه وو چې هغه کلک ولاړو په خپل ځای باندې د خوځولو نه وکړه اعملوا آل داود شکرا یعنی وقلنا له او مونږ ورته دا ویلي وو چې عمل کوئ تاسو د داود علیه السلام اولاده لکه سلیمان علیه السلام د هغه ولد دی د شکر ادا کولو د الله رب العالمین او ډېر کم دي په بندګانو زما کې شکر ګزار فلما قضینا علیه الموت اوس د سلیمان علیه السلام چې کله د وفات وخت راغی الله تعالی وګوره په ټوله دنیا باندې حکومت خو بیا هم ګوره هغه الله ته محتاج و چې کله الله وغوښتل نو په هغه باندې مرګ راوسته د مرګ نه ځان نشو بچ کولی نو پیغمبرانو ته عالم الغیب هم وایي او پیغمبرانو ته مؤثر او متصرف هم وایي او د هغې د عبادت هم مه کوئ او که څوک دا وایي چې جنات عالم الغیب دي الله وایي دا هم دروغ وایي جنات خو ځان له لاسونه مروړي او ارمانونه کوي لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین کاش که مونږ د غیب معلوم وي نو په دې عذاب کې به مونږ نه و پراته ښه ځکه سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړو نو هغې له پیریان ولګول هغې کار کوي مسلسل او دې دوران کې الله رب العالمین سلیمان علیه السلام باندې مرګ راوست خو الله ورته وحي وکړه چې داسې وکړه یو شیش محل جوړ کړه او په هغې کې پخپله ودرېږه او په امسا باندې داسې تکیه ولګوه نو د بار نه به دا پیریان داسې ګوري چې ګینې مونږ ته زمونږ نګراني کوي او زمونږ معاینه کوي هغې ته به ښکاري او پکې سلیمان علیه السلام نه الله رب العالمین روح اخیستی وښه یو کال پکې تیر شو پیریان لګیا دي ملاګانې تړلې دي او هغه ټول محنتونه کوي او دلته سلیمان علیه السلام وفات دی تر دې چې لاندې امسا چې ده هغه وینو وخوړه نو چې وینو وخوړه نو هغه امسا پرېوته سلیمان علیه السلام هغه هم را پرېوته نو پیریانو ته دقې وخت کې پته ولګېدله چې سلیمان علیه السلام دا خو په مړینې باندې په موږ باندې حکومت کوه نو بس بیا چې کوم دی نو هغې ټول وتښتېدل او هغه تسخیر د هغې چې کوم دی نو هغه ختم شو خو دې خوا د بیت المقدس تعمیر هم سر ته رسېدلی نو الله تعالی فرمایي چې څوک پیریان یادوي چې دا عالم الغیب دي یا دوی سره غیب دي الله تعالی وایي دا هم ټول دروغ دي ځکه چې هغې خو به خپله ارمان کوي چې لو کانوا یعلمون الغیب فلما قضینا علیه الموت ما دلهم پس هر کله چې فیصله وکړه مونږه په حضرت سلیمان علیه السلام باندې د مرګ راوستو دی په هغه محراب کې ولاړ دی په هغه یو عمارت کې نو خبردارې نو ورکړې دوی ته په هغه مرګ د سلیمان علیه السلام باندې ما دلهم دوی ته دلالت نو کړی الا دابة الارض لیکن وینو دابة الارض د ځمکې هغه یعنی دابه د هغې حشرات الارض تأکل من ساته چې هغې خوړه هغه امسا د سلیمان علیه السلام من سأه دا ویل کېږي امسا د یعنې عصا فلما خر یعنې خر معنا سقطه پس هر کله چې را پرېوته حضرت سلیمان علیه السلام نو واضحه شوه جناتو ته چې کاش که چېرې مونږ عالمان وې په غیبو باندې نو مونږ بدرنګ نو تېر کړی په دې عذاب سپکوونکي کې ځکه بلا مو دې نه مونږ په دې محنتونو باندې اړام کړي وو
لقد كان لسبأ في مسكنهم آیه. اس صورت کی صورت سبا ده. نو الله رب العالمین دا هغه قوم چې په سبا کې پاتې کېدل، په سبا ښار کې الله یې باغی باندې ما دومره نعمتونه کړي وو چې 2 باغونه وو او باغی کې هر قسمه میوه‌جات او 2 باغونه داسې نه چې لکه زمونږ د باغونو بشان باغونه، د باغونو یو سلسله وه. نو چې د شام نه بر روان شوي او سبا وطن ته بتلې، یعنی یمن ته، نو د روډ دائیں بائیں لکه څنګه چې زمونږ روډونه باندې شوي یا لاچیانې دواړو طرف ته ولاړي، په میلونو میلونو باندې سړی ځي او هغه شوي خلاصېږي نه. الله تعالی وایي چې کله د سبا نه به راتلې شام ته، نو د دې روډ دائیں بائیں هر قسم چې کوم دی باغونه وو او باغې کې هر قسمه میوه‌جات وو او باغې کې یخ یخ سوري وو او باغې کې چینې وې. او چې کله به یو میلمه مسافر را روان شو، نو هغه ته ځان سره د رسد او ځان سره چې کوم دی د خوراکي راخیستو، د کور نه د بوټي د اخیستو ضرورت به نه راته ښه. ځکه د ناشتې وخت چې به رسېدې نو هم به هغه ځای کې د خوراک انتظامونه وو، که د روټۍ غرمې وخت به رسېدې نو هم به هلته کې خوراک انتظامات موجود وو. او که ماښام شپه به د کوم ځای کې راتله نو بیا به هغه ځای کې کړې او خوراک د هغې انتظامات به وو. خو الله تعالی وی دوی زما د هغه نعمتونو ناقدري وکړه او ناقدري دا وکړه چې دوی چې کوم دی نو هغه شکر ادا نه کړو او بیا یې وی چې خدای پاکه دا مزلونه مونږ ته اوږده کړي. چې کوم مالدار خلک وو نو هغې وی چې یاره اوس خو مونږ ته او فقیرانو ته او غریبانو ته دواړو ته سفر یو شانتی دی، سوری هم شته، خوراک هم شته، مشروبات معقولات هم شته. نو دوی وی چې داسې وي چې مونږ مالدار هغه سفر کوی شو او غریب هغه سفر نشو کولی. بهرحال چې ناقدري وکړه او د الله رب العالمین شکر ادا نه کړو، نو الله رب العالمین د هغې هغه باغونه او د هغې هغه نعمتونه او هغه چینې هغه ټولې الله رب العالمین ختمې کړې. نو الله تعالی موجودینو خلقو ته وایي که چېرې تاسو هم زما د نعمتونو شکر نه ادا کوئ، نو د اهل سبا په شان په تاسو باندې هم عذابونه او سزاګانې راوستې شي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آیه. خامخا په تحقیق سره موجود دی د هغه اهل سبا دپاره. سبا دا د ښار نوم دی، په هغه کورونو د هغې کې آیتون یو نشانی د الله رب العالمین د قدرتونو. هغه نشانی څه وه؟ جنتان عن یمین و شمال، چې 2 باغونه وو. جنته تسمیه د جنت ته او جنت باغ ته وي. هغه جنت ته ځکه جنت وي چې هغه یو باغ چې دا ښی طرف ته و د لارې نه او کس طرف ته و. کلوا من رزق ربکم، یعنې وقلنا لهم، مونږ ویلو دغې خلقو ته چې خورئ تاسو د هغه روزۍ د پروردګار ستاسو نه او شکر ادا کړئ د الله رب العالمین دپاره. بلدة طیبة، یعنې هذه بلدة طیبة، دا د سبا دا ښار چې دی دا یو مبارک کلی دی. داسې ښار و نه پکې ورږه وه او نه پکې سپږه وه او نه پکې ماشی و او نه پکې کونې و او ټول هر څه چې کوم دی ډېر انتهایي آب و هوا د هغې هغه ډېره مزېداره وه. بلدة طیبة، بلکې که یو مسافر به د بل ځای نه راغلی و او د هغه په جامو کې به سپږې شوې وي او په دې ځای باندې به ورتېر شو نو سپږې به مړې شوې. بلدة طیبة ورب غفور، او هغه پروردګار ستاسو چې دی هغه بخشش کوونکی تاسو لره. الله تعالی تاسو له دا نعمت راکړی دی، شکر ادا کوئ. فاعرضوا، نو پس دوی مخ واړو، اعراض یې وکړه د الله رب العالمین د نعمتونو نه. فارسلنا علیهم سیل العرم، نو پس راولېږه مونږ په دوی باندې، راخوشېږه مونږ په دوی باندې هغه سیلاب د ډیم. عرم ویل کېږي ډیم ته، لکه توربېلا ډیم. دا اوبې ټولې رابندې کړي دي، نو چې دا یو ځای کې رابندې شوي وي او کم دیوال یې ورته وولي او دا دیوال رامات شي، نو بس کلان دی بیا هر څه وړه کړو. نو دقه شان یو ډیم و، هغه پې خدای پاک رامات کړه. په توربېلا ډیم باندې غټ غټ لیکلي دي وسخر لکم الانهار، چې دا خو الله رب العالمین دا نهرونه دا اوبه دا خو ټولې الله تعالی مسخر کړي دي. یعنې که دا د طوفان شکل اختیار کړه او راخلاصې شوې د باندې اعتدال نه ووتې، نو چې نه نو هم عذاب دی، چې اوبه نه نو هم عذاب دی، او چې بیا د حد نه واوړېدې نو بیا هغه بیا ځان له عذاب دی. نو اهل سبا باندې داسې یو ډیم و چې د هغې نه د دوی نهرونه راغلي وو او نهري نظام و، هغه ډیم په خدای پاک رامات. فارسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین، او تبدیل کړه مونږ دغې اهل سبا ته په مقابله د هغه 2 باغونو د دوی کې نور 2 باغونه. هغه ښکلي باغونه خو ختم شو، دا اوسني باغونه به دې کې څه وو؟
ذواتی اکل خمط چې دا خاوند داسې میوجاتو خمط چې بدمزو سخون پکې نه وخه اسی کاکوړې ماکوړې دي ذواتی اکل خمط و اصل او باغی کی غزونه اصل غز د غزونه و شیء من صدر قلیل او باغی کی یو شی او دا غبیرون لګ غونتا څه د بیرونی دی او څه چې کوم نه غزونه مزونه دي او نور سبت مزی غونتا کاکوړې ماکوړې کوي او هغه سابقه چې کوم کلی باغونه او ماکولات هغه د الله رب العالمین واخستل او الله تعالی ما چا سره زیاده نه کړي ذالک جزایناهم بما کفروا او دا بدل ورکړه موږ د اهل سباتا په سبب دا هغه چې دوی ناشکر کړي وا او بدل نه ورکو موږ لکن هغه ناشکر خلق دا وجعلنا بينهم وبين القرى او ګرځول موږ په مین د اهل سبا کې او په مین د هغه کلو کې چې کومه برکت نازل کړي دې موږ پاږي کې التي بارکنا فيها دې مراد شام زمکه دې مراد دي دغه ارض الانبیاء ده او هغه مبارک ازمکه ده نو د شام نه تر یمن پورې الله تعالی فرمایي مخکې صورت حال داو چې زې په زې باندې کلیو زې په زې باندې آبادی وو چې مسافر بتو نو نه بد ناشتي هغه نه محروم کېدو او نه بد غرمې د روړې نه او نه ماقام د روړې نه هر ځای کې به خپل هوټل زې په زې باندې هغه به موجود وي ښه بارکنا فیها قرن ظاهرا نو د دواړو په منځ کې الله ما مقرر کړی وو دا سیکلی ظاهرتا یعنی متقاربتا چې هغه یو بل د نږدې وو ښکارا وقدرنا فيها السير او اندازه کړو موږ پاږي کې هغه مزل لرا هغه مزل په داسې اندازه باندې وو چې مسافر د پاږي کې څه تکلیف میلاو نشي ارض وبم میلاويږي ارض خوراک میلاويږي سيروا فيها ليالي واياما امنين یعنی وقلنا لهم ويل موږ دوی ته چې تاسو مزل کوي په دې کلو کې د شپې او دارنګ د ورځې په دې حال کې چې تاسو په امن باندې نو بس او ویل دوی چې پروردگار زمونږه باعد بین اسفارنا او بعض قراءاتو کې ده باعد بین اسفارنا یا بای مفاعله ده یا بای تفعیل ده مطلب یو ده خدای لریواره راولي په من درې سفرونو زمونږ کې ناشکری وکړه یاره دونه آسان سفر ده سفر خو هغه ته وي چې سړی به ګډه تکلیف محسوس کیږي نه خدای پاک له ګډه ګرانه کې راته او لکه دا کلی چې کم ده نو دا یو بل نه لری کی نو چې دا کم عام فقیر اولس ده نو دی بچ کم نه بیا در په دری او موږ مالداران چې یو نو موږ ته خور ده کې وبم ډیری او خوراک هم ډیر نه ښه موږ سره وسایل شته نو دی دا وی چې باید بین اسوارنا لری کې ته دغه سفرونو زموږ لرا دا کلی دی یو بل نه جدا کی او دی ظلم کو باغ نفسونو خپل باندې کفر او شرک اختیار کو وګرځول موږ دوی لرا احادیثا قصه الله وینند سبا د خلقونه قصې جوړ شو دا په قران پاک کې اوري ها چې دا ظالمان او کافران د الله حکمونه نو منلي نو عذاب پر راغلی وو ومزقناهم كل ممزق او ټوکړې کړل موږ غي لره په کامل ټوکړې کول سره او په تحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخا نه د قدرت د الله رب العالمین دی د هرغه بندر لپاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر ادا کوونکی وي د الله رب العالمین لپاره ولقد صدق عليهم ابلیس الله فرمایي د اهل سبا چې وو نو الهغه د شیطان هغه خبره رښتیا کړه شیطان بازل کې الله تعالی ته ویلی وو چې د استاد بندگان گمراه کوم نو الله تعالی وی د اهل سبا گمراه کړل د شکر په ځای ناشکری او د ایمان په ځای کفر نو د الله تعالی غټول نعمتونه دا غینه لاسونه خالی شو مخامخه په تحقیق سره رښتینه کړه او په دی باندې شیطان ظنه هغه ګمان خپل لرا د شیطان ګمان داو چې دا بچ کم دینو دا ټول انسانان گمراه کوم نو پس دی تابعداري وکړه د شیطان د پاره لکن یو فرقه او یو ډله چې کوم د ایماندارو مسلمانانو وا هغه تابعداري ونکړه وصلی الله تعالی فرمایي شیطان ګردي سره غوږ نه نیولې نو چې خامخا بدا گمراهي کوي او شیطان او توسوسه واچول او بس دی باغی باندې لبې کوي وما كان له عليهم او نو د شیطان د بار په دی باندې زور او زبردستی الا لنعلم معنا لنميزه ذکر الله تعالی په خدمت کې نه اعلان شته لیکن دې لپاره چې موږ ممتاز کو او جدا کو چې څوک دې چې ایمان راوړي په آخرت باندې د هغه چانه چې هغه د آخرت نه په شک کې دی یو هغه سره دی چې آخرت باندې ایمان دی بل هغه د آخرت باره کې شک دی دا کافر دی
او پروردگار ساج دے په هر یو شي چیز باندې حفاظت کوونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اوس دغه کافرانو او مشرکین خیال بداو چې دا معبودان باطله دا به زموږ سفارش کی د الله رب العالمین په جناب کې او دی به د الله رب العالمین د عذاب نه موږ خلاصي. الله رب العالمین نفی د شفاعت قهری کوي، د توحید اثبات کوي او نفی د شفاعت قهری کوي چې څوک هم په مخلوق کې داسې نشته چې هغه دې په الله باندې زور ورشي او بیا یو مجرم د الله تعالی د گرفت نه خلاص کړي. دا د امکان خبره نه ده. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې او بل تاسو هغه معبودان لره چې تاسو ګمان کو دا غي ما سوا د الله رب العالمین نه ندی مالکان هغه د مقدار د یو ذره نه پاسمانونو کې او نه پزمکا کې او نشته د دوی د پاره پزمکا او پاسمان کې من شرک څه شرکت. الله تعالی وی مستقل مؤثر هم ندی او د الله سره برخدار هم ندی. ورغه چې ګینه رسه حساب کې الله تعالی دوی ته حواله کړی دا دغه دوی بکلوي وی دا غټ غټ کارونه الله تعالی په خپل کوي او دا واړه واړه بیا د معبودان باطل او ته حواله کړی دي. الله تعالی دا دروغ دي. نشته د دوی د پاره په دې ځمکه او آسمان کې من شرکن څه شرکت چې دا ګینه د الله سره برخدار شي او نشته د لپاره وما له منهم من ظهير. ظهير معنا معين او نشته د الله رب العالمین لپاره په دغه معبودان باطل او کې څوک مددگار. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. او فائدہ ورکی سفارش کول پنځ د الله رب العالمین باندې لیکن دا هغه چا د پاره چې اجازه ورکی الله رب العالمین او اجازه پر چا لپاره ورکی د مؤمن موحد د پاره. کافر د پاره سفارش نشته. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم حتى إذا فزع عن قلوبهم. اوس الله رب العالمین فرمایي چې د الله رب العالمین شان خدا دی هغه دومره غالب دی چې کله فرشتو ته الله رب العالمین یو کار حواله کوي د اسمانونو د ځمکې او د نظام کائنات متعلق نو بیا فرشتي د یو بلنا فرشتو باندې یو رعب غالبي امر الهي ورته راځي او وحي الهي ورته راځي نو دی ټول یعنی د خوف په حالت کې وي. او چې کله د دینه غیر او غبرهټ لري شي نو بیا فرشتي د یو بل نه تاسو کې ماذا قال ربكم. الله رب العالمین څه حکم مونته حواله کو څه ډیوټي حواله کړه نو قالوا الحق. هغه چې الله چې کومه فیصله را لګل دا هغه د حق فیصله ده. الله وی ګوره ملائکه چې هغه مقربین بندگان دي هغه د الله په جناب کې دومره یریږي. نو چې کله ملائک مقربین یریږي د الله رب العالمین په جناب کې نو بیا بل څوک دی چې را معبودان باطله هغه د الله رب العالمین په جناب کې هغه بغیر د اذن سفارش کی او یا شفاعت کی. الله تعالی دا غي نفي کی نفي د شفاعت قهري چې حتا اذا فزع عن قلوبهم تر دې چې کله هغه غبرهټ لري کړي شي دا غزلونو د دوینا چې کله وحي را نازلېږي نو فرشتي ټول په غبرهټ کې وي او چې کله بیا د الله غ عظمت او دا غي غبرهټ ختم شي نو قالوا ماذا قال ربكم. واذا فرشتي ملائکه اعلی کې یو بل توي چې څه شی دی چې وي هغه پروردگار تاسو نو وایي دوی چې الحق یعنی اوی الله رب العالمین هغه حق وینا لره او دا الله رب العالمین عالی شان دی او ډیر لوی عظیم ذات دی. قل من يرزقكم من السماوات والارض. تو فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څوک به هغه ذات چې روزي درکې تاسو د اسمانونو او د ځمکې نه نو که د دین غږ نه راخیږي نو قول الله تور ته وایي چې الله رب العالمین دی روزي رسان الله دی او دا مرته وایي چې وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. او بتحقیق سره مونږه او یا تاسو خامخا په هدایت باندې او یا په گمراهي واضحه کیو. خبره خدا واضحه ده چې مونږ په هدایت او تاسو په گمراهي باندې. او قران حکیم د تبلیغ او د دعوت ادعو الى سبيل ربك بالحکمه دا حکمت ده. وې دا څه ورته وایا چې په مونږه او په تاسو کې یو ډله په هدایت تا او یو ډله په ضلالت. دغه کدا څه ورته وای چې مونږ په هدایت یو او تاسو په ضلالت یې نو هغه په بدويش کې راشي هغه مونږ نه مونږ په هدایت یو تاسو په ضلالت یې نو بیا خو بل دعوت ماحول ختم شي یا خو مناظره جوړ شي. الله ودا څه ورته وای وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا. تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې تاسو نه تاسو نه کولې کیږي په بار د جرایم زمون کې مونږ چې کوم غلطۍ کو
نو تاسو باغې مسئول نه ولا نسأل عما تعملون او زمونږ سوال نه کولای کېږي ستاسو د عمل په باره کې خو چې موږ خپله ډیوټي پوره کوه که موږ د دعوت الله ډیوټي وکړه او بیا یو سړی نه مني نو د هغه تپوس بیا موږ نه کېږي او که نه موږ د دعوت الله ذمه داري پوره نه کړه بیا خو به تپوس کېږي ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې راجمع کوي الله پاک په مين د مونږ کې ټول مونږ بټول الله تعالی هغه راجمع کوي په قیامت کې او بیا به فیصله کوي الله رب العالمین په مين د مونږ کې په حق سره او دغه الله رب العالمین چې الفتاح العلیم هغه حاکم دی الفتاح فیصله به کوي فیصله کوي حاکم او عالم دی الله رب العالمین په هر یو شی باندې قل اروني الذين الحقتم به تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې او خایتا سماتا هغه معبودان باطلا چې تاسو په وسکړی دي د الله رب العالمین سره په حیثیت د شریکانو باندې هغه تاسو چې بیا دا ول مشابه کنه ماته یو هي کم دي کلا هیڅ کله دا سينه دا د الله سره شریکان نشته بلکې الله رب العالمین چې هغه یکتا دی او هغه غالب دی او حکیم دی وما ارسلناک الا کافتا للناس کیونکہ صورت مکی ده نو توحید رسالت او معاد بدرے والا مضامین چلیږي نو څه پورې توحید او معاد دا اوس رسالت ده الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی د تمام انسانیت لپاره او د تمام انس جن لپاره ماته نبی او رسول جوړ کړی مخکنی پیغمبران محدود زمان او مکان لپاره او تو بین الاقوامی پیغمبر ښه تر قیامت پورې انس جن لپاره ته الله تعالی نبی او رسول جوړ کړی او نه درا لګلې موږ تعالی رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیکن په دې حال کې چې تر تمام انسانیت لپاره کافتا للناس نو بظاهر دا چې دا کافتا دا د للناس چې کوم نه دا د غین حال واقع دی او حالان کې الله کې نحو کې وي چې حال په ذل حال مجروره باندې نه مقدم کیږي او دې کې خدا مقدم شوی دی نو مفسرین حضرات وی چې یا خدا کافتن دا د ارسلنا کا دا د کذمیر نه حال دی نظر علی کله مونږ تعالی را لیکن په دې حال کې چې تو کافتن للناس د ټول انسانیت لپاره نبی او رسول جوړ شوی او که څوک سوال کوي چې کا هغه مذکر دی او کافتن هغه مؤنث نوی تا د تانیث نه د تا د مبالغه لپاره د علامتون په شان دی او یاد دا چې دا کافتن دا د عامل مقدره دا غي لپاره مفعول مطلق دی یعنی وما ارسلناک الا ان تكف کافتا نبيام تقدیم د حال په ذل حال مجروره باندې نه راځي په دې حال کې چې ته يرون کې او تو خوشخبری ورکون کې هغه لرا لكن اکثر د خلقونه نه پوي کې په دې باندې ويقولون متى هذا الوعد وذا شکایت ته وای دوی چې کله به دا وعده تو عذاب برادین کله برادین وجرتا زریشتنی په دې خپل خبره کې تو فرمای پیغمبر علیہ السلام چې تاسو لپاره یو ورځ چې کوم دې معلومه ده میعاد یوم تاسو لپاره دې یو ورځ وعده مقرر ده چې نورستو کېږي وتا سودا غینا یو ټیم او نه پوړان کېږي تاسو دا غینا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران او ویل حق خلق چاغي کافرانو او مشرکان دي چې هرګز مونږه ایمان دراوړ په دې قران پاک باندې ولا بالذي بين يديه او نه په هغه کتابونو باندې چې کوم د دین وړاندې دي نه قران منو نه تورات منو نه انجیل منو یو آسماني کتاب نه منخا دا مشرکین دي جهال لکه يهود او نصارا هغه په بعد منل بعد بینه منل او دې شي نه مني یو نبی نه مني وې ځکه الله تعالی را لګل نو الله به ملائکه را لګل و الله تعالی وینن خدا انکارونه کوي خو بیا سبا قیامت کې به الله تعالی ته مختورن ولاړوي او بیا به دا تابعین او متبوعین یو بل سره په جګړه ښه لکه دا پولیس چې مجرمان راونی سي غلا یې کړی نو چې کله بیا گیر شي نو بیا غيو دا داسې کول او بل وینا دا داسې کول نو لاول ملګرتیا وي او پارټنرشپ وي اول ته به یو بل دشمنان شي بیا په یو بل باندې گواه دي الله تعالی د قیامت غ منظر هغه ورته پیش کړي او معاد او بعض بعد الموت هم ذکر کړي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم او کچرتا اولید اے پیغمبر علیہ السلام یا اے مخاطب هغه وخت چې کله دا ظالمان ولاړ وي پرېز پروردگار خپل باندې ولو ترى لرأيت امرا عظيما ناشنا منظر ویخا دغه یو بل باندې خبري ورړي يرجع بعضهم الى بعض القول
لذي معنی دا واپس کوي به بعض د دوی هغه نور او بعض ته هغه خبرې لره څه مطلب خبرې به په یو بل باندې ورړي ښه چې دا معنی دا خود داسې وي او هغه بل به دا معنی دا داسې وي یقول الذين لا يستفيل وای به هغه کسان چاغي ضعیفان ګرځول شوي دي دا تابعین دي وای به هغه تابعین للذین استكبروا هغه متبوعین ته هغه متکبرین او غټایټ چي دي سبوي لولا انتم لكنا مؤمنين کچر نو تاسو نو خامخام به ایماندار خلقو دا موږ چې څومره خراب کړیو گمراه کړیو ظالمانو دا تاسو موږ خراب کړیو او که تاسو نو تاسو هغه شیطانت نو موږ د پیغمبرانو لاره اختیار کړو قال الذين استكبروا وای باغ کسان چې هغه متکبرین دي او غټایټ دي هغه خلق ته چې هغه کمزوري ګڼل شي دي هغه تابعین دي سو ورته وي نحن صددناكم عن الهدى اے خمونګ تاسو منع کړی وای صددناكم یعنی منعناكم اے مونږ منع کړی وای تاسو نه د هدایت نه ورسره دا غنه چراغله او د هدایت تاسو ته ها مونږ منع کړی وای نو څه کار دی بل کنتم مجرمین بلکې وای تاسو په خپل چې کوم نه مجرمان تاسو په خپل غلط کارونه کوئ تاسو سرشت او تاسو مزاج په خپل خراب وقال الذين استضعفوا او وای باغ کسان چې هغه کمزوري ګرځول شوی دي سمانا تابعین هغه متکبرین خلقتا چې مونږ په خپل خراب نه وو بل مکر الليل والنهار بلکې هغه سازش د شپې او د ورځې تاسو بسار او ماخام نه کتل هم به برا خطا وای ښه او سار او ماخام نو او شپه ورځ نو خو بس مونږ ته بم سازشونه خودل چې داسې وکي او زمونږ مرګ شي نو بلکې هغه سازشونه د شپې او د ورځې په هغه وخت چې کله تاسو به اډر کوو مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږ کفر وکړو په الله رب العالمین باندې او مونږ مقرر کړو د الله رب العالمین لپاره هغه یعنی شریکانو لرا واصر الندامه اوس مباحثه وشوه هغه وی تاسو دوی وی تاسو په اخر کې بس جلو کی واصر الندامه او پټه وکي دوی هغه پیمان دی لرا ستومانه خو وی خو د شرم د وجه نه اظهار نه کوي دا بیا ورسته مجبور شي بیا به اظهار وکي خو باول کې نه کوي پټه وکي دوی هغه پیمان دی لرا چې کله ویني دوی عذاب او سزا لرا وجعلنا الاغلال في اعناق الذين او ګرځول دي مونږ هغه توقنا هغه وسپنه چې کوم په غاړه کې قیدی تا شي اغلال جمع د غلونده نو ګرځو به مونږ هغه توقنا په سټونو د هغه خلقو کې چې کافران دي هل یجزون ما یجزون بدل بنور کول کېږي دوی ته لکن د هغه عمل چې دی هغه لره کول کېدي وما ارسلنا في قريه من نذير او تسلی د پیغمبر علی السلام ته چې د هر نبی د وخت چې الله یې مار علی ګل دی نو خوش عیش خلق او مالدار طبقه داغه مقابله او داغه مخالفت کړي دي نظر علی ګل موږ په هیڅ یو کلی کې څوک يرون کې نبی او رسول الله لكن ویل دي الا قال مترفوها ویل دي هغه خوش عیش طبقه داغه چې کوم مالدار طبقه سبې وي په تحقیق سره موږ په هغه پیغام باندې چې کوم را لېږي شي تاسو په هغه سره موږ په هغه باندې کفر کوونکیو او ویل بدوي چې موږ ډېر زیات شو په اعتبار د مالونو سره او په اعتبار د اولاد سره وما نحن بمعذبين او موږ له سزا نه ملاويږي په مال بخلا شو په افراد بخلا شو قل ان ربي الله تعالی وي تور ته وایي چې دا مال او اولاد چې دا خو یو امتحان دی دا نه چې دا د الله تعالی د محبوبیت دلیل دی چې تاسو الله تعالی ته خوښه او الله تعالی باندې کامیاب یې نو توبه ما پیغمبر علیه السلام په تحقیق سره پروردگار زما هغه فراخ کی روزي هغه چا لپاره چې وغواړي او تنګي الله تعالی دا هغه چا لپاره چې وغواړي لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون هغه په دې نه پوهیږي هغه دا د الله تعالی د محبوبیت دلیل دی د جهالت توجه نه دا خبره کوي او الله دا خبره خطا ده وما اموالکم ولا اولادکم مال او اولاد باندې منع دی ندی دا مالون استاسو او ندی دا بچیان استاسو بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي بالخصلة التي دا غره هغه دا ورته زمون باندې زلفا یې قربا برانی دې کول سره اے ضروری نه چې اوسړي سره مال دی او اولاد دی نو دی مخامخ خدای ته نږدې دې شي سره د مال او د اولاد دی د خدای نه ډیر لري که ایمان او عمل صالح ټکی نو کې دې شي د مال او اولاد ہوتے ہوئے به الله ته بیان نږدې صحابه کرامو کې مالداران طبقه هم
الا من آمنا لیکن هر اسوک چاغ ایمان راوړي په الله تعالی باندې او عمل صالح اختیار کی نو پس دغه کسان چې دي د دې لپاره هغه بدله د چند ده په سبب د هغه عمل باندې چې دوی کړی د هغې لره وهم فی الغرفات آمنون او حال دا چې دوی په بالا خانو د جنت کې په امن باندې ناست وي غرفات جمع د غرفتون ده والذین یسعون فی آیاتنا او هغه کسان چې هغې محنتونه او کوششونه کوي فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا سارا و مقام بس د خدای دین نعوذ بالله هغه کمزورې کول غواړي داسې سازشونه کوي معاجزین په دې حال کې چې دوی عاجزه کوونکي دي موږ لره یعنې فی زعمهم د دې سوچ دا دی یعنې الله تعالی له څوک عاجزه کوی نه شي نو دغه کسان چې دي په عذاب د جهنم کې محضرون ټول به حاضر کړي شوي وي ګرفتار وي هلته او تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره پروردګار زما فراخه کوي روزي هغه چا لپاره چې وغواړي د خپلو بندګانو نه او تنګوي الله تعالی د هغه چا لپاره چې وغواړي او هغه چې تاسو خرچه کوئ د یو څیز نه فهو یخلفه نو الله رب العالمین به بدله درکړي د هغې تاسو ته چې یو شی د الله په لار کې خرچ کوي او د الله په دین باندې ولګوي نو الله به تاسو له د هغې خلیفه او د هغې بدله اجر هغه به الله تعالی درکړي او الله رب العالمین چې دی خیر الرازقین هغه بهترین روزي رسان دی نو ګوره بظاهر خدا معلومیږي رازقین چې ګینې رزق ورکوونکي ډېر دي یو پکې الله هم دی هغه ډېر بهتر دی او دا باقي بهتر نه دي خو کې نشته حالانکه رزاق چې دی هغه صرف الله رب العالمین دی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین خدا دی چې د نور خلقو ته مجازي رازقین وي لکه مور او پلار د بچي دپاره دا یو سبب دی یا خاوند د ښځې لپاره هغه د رزق او د نان نفقې د هغې الله تعالی یو ذریعه ګرځولې ده نور دا حقیقت نه دی بلکې دا په مجاز باندې حمل دی وهو خیر الرازقین ویوم یحشرهم جمیعا دا اوس تخویف اخروي دی الله رب العالمین فرمایي چې په هغه ورځ باندې چې راجمع به کوو موږ دوی ټولو لره انسانان پیریان ملائک عابدین معبودین ټول او بیا به وایي الله رب العالمین ملائکو ته لکه بعضې خلقو د ملائکو عبادت کوو الله تعالی فرمایي چې د ملائکو عبادت هم غلط دی عبادت د غیر الله شته نه خوا که هغه جن دی که هغه ملک دی که هغه ولی دی او که هغه نبی دی نو ملائک به الله رب العالمین را وغواړي او هغې نه به تپوس کړي چې دې خلقو ستاسو عبادت کوو په دنیا کې نو هغې به انکار وکړي او هغې به د الله رب العالمین تسبیح بیان کړي چې الله تعالی د شریک نه او د عیب نه او دارنګې د ولد نه د هغې نه پاک دی نو الله تعالی فرمایي ملائک هم معذرت کوي په هغه ورځ باندې چې راجمع به کړي الله رب العالمین دې ټولو لره نو وایي به الله رب العالمین فرشتو ته چې آیا دغه کسان چې دي هؤلاء دا چا چې د معبودان باطله عبادت کو او غیر الله ته به سجدې کولې آیا دغه کسان چې دي نو دوی به ستاسو عبادت کو په دنیا کې مطلب دا تاسو په خوشحاله وئ او ستاسو چې کوم دی په وینا باندې دا کار کو قالوا سبحانک وای به فرشتي الله رب العالمین ته چې پاکی د تعالی را سبحانک عن الشریک ساخو هیڅ شریک نشته ته چې مالک زمونږی من دونهم ما سوا د دوی نه ته خو زمونږ هم مالک او زمونږ هم خالق بلکې دا کسان چې دی به عبادت کو د جناتو ملایکی به زمونږ عبادت نه کو دی د جناتو عبادت کو د پیریانو هغې ته وایي چې کوم دی عالم الغیب وي او بیا الله د خدایي صفات هغې له ورکول اکثر د دوی نه چې وو نو هغه په دوی باندې ایمان راوړونکي وو فالیوم لا یملک بعضکم نو پس نن ورځې قیامت کې به ورته الله وایي نه دي مالکان بعض ستاسو د نورو بعضو لپاره د نفع ورکولو او نه د ضرر دفع کولو او وایو به موږ هغې خلقو ته چې هغې ظالمان او مشرکان دي چې اوسه کوئ تاسو هغه عذاب د اور هغه چې وایي تاسو چې تاسو به دروغجن ګڼه هغې لره واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او په هغه وخت کې دا بیا شکوه ده چې کله تلاوت کولی کېږي په دوی باندې آیتونه د قرآن پاک زمونږه واضحه واضحه نو وایي دا مشرکان او کافران چې نه دی دا لیکن داسې یو سړی دی پیغمبر علیه السلام یادوي یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم چې دی دا غواړي چې واړئ تاسو لره د هغه طریقې نه چې عبادت به کوو د هغې پلارانو مشرانو ستاسو پام کوئ ګوره خپل روایات ته نه خرابوي وقالوا ما هذا الا افك مفترى او ویل بدوی چې نه دی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او نه دی دا قرآن پاک لیکن دا خو یو دروغ دی چې ځان نه جوړ کړي شوي دي دا د الله کلام نه دی او ویل به هغې خلقو چې هغه کافران دي
د حق مبارکه للحق د حق نه مراد د قران نو ویل ودی کافرانو د قران مبارکه چې کله براغه دوی دا چې ان هذا الا سحر مبين نه دی دا لکن دا خو جادو واضح دی وما اتيناهم من كتب وصلى فرمای دا دوی چې د پیغمبر حق مقابله کوي او د کتاب حق مقابله کوي الله وی دې سره آسماني کتاب او دا غینه لګیو نه آسماني کتابو سره نشته نو الله تعالی فرمای چې ستانه مخکې بل یو نبی راغله دي نو هغه ورته دغه شانته درس ورکړی دی نه دا څه نشته دغه په بنو اسماعیل کې خو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل پیغمبر راغلی نه دی 1500 کاله خو زمانه د فترت تیره شوې ده نو پته ولګېدل چې کومه خبره کوي دا نه د پیغمبر خبره ده نه د کتاب خبره ده دا د دوی د خپل چې کوم دی خواهشاتو خبره ده وما آتیناهم من کتب او نه دی ورکړی موږ دغه مشرکین او دغه کفار د مکه مکرمه ته کتابونه دلائل نقلیه او سره نشته یدرسونها چې دوی لولي هغه لرا درس تدریس داغي کوي او نه دی را لګنه موږ په طرف دوی باندې وړاندې ستانه اے پیغمبر علیه السلام من نذیر سوک يرون کې نبی او رسول بني اسماعیل کې بل نو راغلي وکذب الذين من قبلهم وصلا دوی چې د قران تکذیب کوي نو په خوانو خلق هم تکذیب کړي او دوی چې کوم دی الله تعالی فرمایي هغه په خوانو لږه ما کوم نعمتونه ورکړي وو دوی داغه 1/10 لاندې دي رسیدلی ښه دون مال ځواني صحتونه بلډینګونه الله تعالی وي چې تاسو هغه درانه یې رسیدلی او هغه خلق چې وو په خپل مال او متاع باندې د الله د عذاب نه خلاص نشو کا نو تاسو څنګه په خپل مال او دولت د الله د عذاب نه خلاص شئ وکذب الذين من قبلهم او تکذیب کړو هغه خلق چې هغه وړاندې د دوی نه دي پیغمبرانو نو منلي او حال دا دی چې وما بلغوا معشار ما آتيناهم ندي رسیدلی دا موجوده اهل مکه او دا کافران هغه لسمه برخه د هغه ته چې کوم ورکړو مونږ هغه کافرانو ته دوی دا هغه لسمه ته هم ندي رسیدلی دا هغه سونه عمرونه زرګونه کاله او د دې خلک له عمرونه دي او داغي اولاد او داغي نور چې کوم دنو هغه معلومات ډیر زیات دي فکذبوا رسلي نو بس هغه تکذیب کړو د پیغمبرانو زما نو بس سرنګو انکار زما باغی باندې الله یې به علماء څنګه سزا ورکړه نو دا موجودین دي هم داغي عبرت واخلي قل انما اعدكم بواحده اوس دی به چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ به منلې وو کو نعوذ بالله وېد باندې پیریان دي او یاد باندې جنون او لیونتوب دي الله رب العالمین د رسالت محمدی داغي تحفظ فرمایي چې دا تاسو اته محض الزام دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فصیح او بلیغ کلام پیش کړي او هغه د حق یو کلام تاسو پیش کړی دی چې تاسو داغي د مثل راوړونه هم قاصر یې بیا دا الله کتاب ومني او د الله تعالی نبی ومني قل انما اعذكم بواحده تو فرمای پیغمبر علیه السلام چې خبره ده د بل نه ده چې زوال او نصیحت کوم تاسو ته د یوې خبرې راځي دا خبره خلاصو بس یو خبره ده او هغه کومه ده هغه دا چې ودرېږئ تاسو د الله رب العالمین لپاره یو سړی وي کنه لکه د خدای لپاره ته ودرېږه دا خبره وکړه نو راځي تاسو د خدای لپاره معنا خو په انصاف باندې تاسو دا خبره وکړئ خپل او پته ولګي ودرېږئ د الله رب العالمین لپاره دعا او یا ځان لا یا یار یو سړی ځان لا کور کې ځان لکینه او خو سوچ او تدبر وکړي چې آیا دا حق نبی دی او کنه دی او دا حق کتاب دی او کنه دی او یا دو کسان درې کسان شي یو بل سره مشوره وکړي ها یو بل رائے پکې واخلې چې راستا څه خیال دی کتاب متعلق نو په خپل وتا څه حقیقت واضح شي ودرېږئ تاسو د الله رب العالمین لپاره دعا او یا ځان لا او بیا تاسو سوچ او فکر وکړئ ما بصاحبکم من جنہ نشتره تاسو په دې ملګری باندې ان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلیوانتو نعوذ بالله لیوانه خو نه ده خو فصیح او بلیغ کلام پیش کړي او یا من جنہ ان نشتره په باندې پیریان نه دې لکن دې خو يرون کې دې تاسو لپاره په مخ کې دا عذاب سخت باندې رسول سنگین عذاب را روان دي تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې زنه غواړم تاسو نه اجر ما سألتكم من اجر هغه چې غواړم تاسو نه مزدوري فهو لكم هغه تاسو شو هغه ځان سره سنبال کړئ زه خو نه پیسې نه غواړم
او مفت تبلیغ درته کوم نه دې مزدوری زما لیکن په الله رب العالمین باندې او الله رب العالمین په هر یو چیز باندې گواه دی تو دو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې پروردگار زما چې دی یقذف بالحق الله رب العالمین راقی ما ته حق لرا حق کلام زما زړه ته رااچي اصل کې قذف ویل کېږي ارتاول ہوتا او وشتل ہوتا نو مراد ته القاء ده یقذف بالحق یعنی یلقي بالحق الله تعالی ما ته حق کتاب القاء کړی دا داغي وحی ما ته کړی نه چې هغه عالم دی په پټو خبرو باندې تو دو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې راغله دی حق چې حق کتاب دی او حق وحی ده وما يبدئ الباطل او دا اول نه دی شروع شوی باطل چې کفر دی او شرک دی وما يعيد او نه بیا واپس شي څه مطلب نه راغله دی نه راشي باطل با همیشه لپاره سرنګونی او حق چې دی هغه راغله هم دی او بیا پایدار او هغه چې کم دی نو یعنی همیشه لپاره قائم او تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام کچری بالفرض والمحال ذبیلار شویم زکدی بوتوی ته بیلاری نو ان ضللت بالفرض والمحال کذ بیلاری نو تاسو څه تهوان دي نقصان خو بیا ما کوي فانما ذل على نفسي فتاقي فرض بیلاری کیږم په خپل ځان باندې سمانا ضرر ما کوي او کچره هدایت یافته ما نو بس په سبب د هغه باندې چې وحی کړی د ما ته پروردگار زما تاغي سر الله تعالی چې اوریدون کې د هر یو سیز دی قریب یعنی قریب مني ومنکم ما تم نږدې دی او تاسو هم نږدې دی ښه تاسو خبرې اوري ولو ترى اذ فزعوا او کچرتا اولید ای مخاطبه هغه وخت کې چې کله په دې باندې په غبرهټ راشي نن خو یې بدمعشي شروع کړی دا پیغمبر سره مناظرې کوي او پیغمبر سره مباحثې کوي الله وی چې کله په قیامت کې د الله تعالی هغه غبرهټ د عذاب په دې باندې راشي نو کته هغه منظر ولیدو سمطلب لرأيت امرا عظيما ناشنا منظر بيخا فلا فوت نبي خلاص دل دوی زمنا فلا فوت الله دې زمانه فوت کې دي نشي ان فلا فوت لهم منا نشي خلاص دې دوی زمانه واخذوا من مكان قريب او راو بني ولشي دوی دوی پکړ بوشي من مكان قريب دا هغه مکان نه چې هغه ډیر نږدې دی څه مطلب اے دا موقف نہ بیونی سی دنیا کے خلق بھی کمر عدالت سے گرفتار ہوتے ہوئے دا عدالت دا کمرے نے بس اللہ کی گرفتار کی ہاں نو پا موقف باندے بلادی ولاڑی حساب کتاب بکیجی او جسنگ پہ خبر تین شی مد اقضینا فرشتی بے سیدہ جہنم دور بودی وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اس دقہ دے کے بچگی کی خواہ باس مونگا مسلمانان شو باس مونگا خدای منو اللہ تعالی بھی وقت نہ تیر دے وہ بدا ورخ تیر شوی دی وقالوا آمنا به ندی بچگی کی اودا بوائی کہ منگا ایمان لاوڑا دے پا اللہ رب العالمین باندے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ او چرتا کے دے دوی دا پارا حاصل ولد ایمان التناوشو التناولو اللہ یوز با ایمان کب دے گو رہے ایمان کو دنیا کے پیدا کے دو داغی خپل زیو داغی منڈائی جدا با اس دا آخرت پا منڈائی کتاب سچے کم دے آگی کے جزاگانی میلاوی کی خوب آگی کے اعمال و ایمان نہ میلاوی کی خواہ ہوں چی چازان سر دیزے نے اوڑی بھی اٹھتے بچرت دے داغی دا پارا حاصل ولد ایمان من مکان بعید آغل رزینا آغا دنیا نا بہت ایمان سنگر اوڑی تا اللہ آخو بخوا تیر شوئے دے خواہ نتناوش مانا التناول یو ملگرے عالم ملگرے ہو یرا بس بھی دے خودو تا چکم دے نو دا سبقونا ندی ویل پکار خواہ میں وڑے بے خضر انو خلقو مخی تا پوسکو کو کور کی ماتے ویچے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ ویچے تناوش سمانا بنے مالا نراتا نو یاسے چکم دے مخصورن شو بکا نمائی کار کا وکا سبق خیر وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ او بتاقیق سردوی کفر کڑو پا اللہ رب العالمین بانے بخواد دینا یعنی فی الدنیا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ او دی بویشت بغیب و سرا سمدلر اسی دا اٹکل خبری بیرائشتے دی دا باغی بانے علم نو دی بوی دا شرکم کتے دا بوتانم ظلم دا پارا سفارشیان دی او هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ اللہ وطول دا غیب و خبرون رائشتر غلط سلط وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ او کل چاپ ورطویلہ کا سمشا بینامڑا نہ جنت شتا نہ دوزخ شتا او نہ حساب شتا نہ کتاب شتا دا ټول یقذفون بالغیب دا غیب و خبرونه به رایشتل ښه
من مكان بعيد دا مكان لرنا څنګه لري بعيد عن الصدق درشتیاونه ډیر لري خبره وخا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل او حائل بجوړ شي او پرده بجوړ شي پمن دغه مشرکان او کافرانو کې او پمن دغه غسیس کې چې غواړي بدوي هغه لرا بين ما يشتهون البته دا کافران اشتها کوي غواړي به سبا غواړي چې موږ ایمان راوړو سړی کرخه لراوړه خو الله وی د دوی او د ایمان په منځ کې لوی پرده او لوی رکاوټ واقع شو الله ورته ایمان خو خلق په دنیا کې راوړي دلته نه راوړي وحیل بینهم حال یحول حائل کېدل حائل بکلی شي په منځ د دوی کې او په منځ د هغه تمنا د دوی کې کما اشتها چې دوی کوي د ایمان په باره کې کما فعل باشاعهم من قبل لکه څنګه چې کړه شوی څنګه چې کار کړی شوی دی دا ملګرو د دوی سره باشاعهم د دوی چې نور څونه ملګري دي سابقه کفار هغه هم ایمان نه راوړو چې عذاب براګیر کړو نو بیا فرعون هم آمنتو والله یا رکاوټ راغی بیا چې کوم دی نافع نو من قبل بخوا د دینا انهم كانوا في شك مريب فتحقیق سردی دی په یو شک کې دا فی شک مريب چې هغه اچون کې دی دوی لر په شک کې دنیا کې په توحید کې شک دی په معاد کې شک دی په رسالت کې شک دی نو شک در شک مبتلا دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا